او لحم خنزیر، او دریم چې ما ته په وحی کې معلوم دی نو هغه غوښه د خنزیر ده. خنزیر بجمیع اجزائه حرام دی، خو دا غوښه پکې ډېر لویه مقصودي، نو دې وجې نه قرآن غوښه یاده کړه د خنزیر. نور خنزیر ټول حرام دی، پوټکی هم حرام دی، ویښتې هم حرام دي، غاښونه هم حرام دي، هډوکي هم حرام دي، هر شی حرام دی. او د هغې وجه اصل کې دا ده چې فإنه رجس، دا خنزیر ګندګي ده، او هغه ګندګي په ده کې دا ده چې یو خدای ګندګۍ خوري، ګنده شی نه خوري. دویم په ده کې خباثت او نجاست دا دی چې دا عمل د قوم لوط کوي، یعمل عمل قوم لوط، یعنی نران خنزیران په نرانو خنزیرانو باندې خیږي. او په دې حیواناتو کې په هیڅ یو حیوان نر په بل حیوان نه خیږي سوا د خر نه او سوا د اتی نه. د دې وجې نه دا دواړه حرام دي، خرم حرام دی او اتیم حرام. دوی دا لوبه کوي، د دې وجې نه دوی دا غوښه حرامه ده، د دې استعمال د غوښې حرام دی. دا خنزیر کې یو بله بې غیرتیم ده، او هغه بې غیرتي دا ده چې د ده جوړه ده څه ولاړی، نور خنزیران راځي او هغه پازابۍ را پازابۍ او د سر ښکته کړی، دې ته سرټیټی هم وایي، خنزیر ته سرټیټی هم وایي، د سر یې ښکته کړی، بې غیرته دی. د دې وجې نه چې دا سو خوري هغه هم بې غیرته دی. انګریزان خنزیر داسې په شوق خوري لکه مسلمانان چې چیلې په شوق باندې خوري، پوهېږئ په دې باندې، داسې په شوق باندې خنزیران هغې خوري. د دې وجې نه انګریز انتهایي بې غیرته دی په دنیا کې. دغه عمل هم کوي، عمل قوم لوط، ځکه چې هلکان سړي سړي ودی، نو سړی د څه دپاره ودی، او په خپله خور او په لور باندې او په ښځه باندې هم نه شرمېږي، بلکې چې د لور اشنا یې راشي، هغې ورته په انګلیس کې څه نوم وایي، هغه اشنا یې راشي، پوهېږئ په هغې باندې، نو سهولتونه ورته دی مهیا کوي، کمره او کټ او بستره دا ورته دی برابروي. موږ د هغې په طرز زندګۍ پسې لیوني وو، د هغې په ژبه پسې لیوني وو، د هغې ارمان کوو، نو ارمان کې بیا به دا لوبې په تا کې وي، بیا به دا لوبې په تا کې هم پیدا شي. نو دا انتهایی بې غیرته شی دی خنزیر، ځکه الله تعالی حرام کړی دی. الله غیرتی دی، د الله پیغمبر غیرتی دی، مؤمنان غیرتیان دي په حدیث کې راځي. کفر بې غیرتي ده، شرک دوسي ده، د دې وجې نه چې چېرته دوس او بې غیرته وي نو به مشرک او کافر وي بس.